الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمون اراده دا ده چې د مسایلو یو سلسله شروع کو. ډیرو مرګرو زموږ سره رابطه وکړه او چې داسې د مسایلو یا د درس قرآن څه ترتیب شروع شي. نو اوس موږ د مسایلو ترتیب آینده کې به انشاءالله د درس ترتیب هم کوو چې درس یو سبق یا دوه سبقه چې د هغه روزانه په بنیاد باندې چې د هغه اپلوډ کوو. دې لپاره چې زموږ چې کوم ملګري دي یا نور مسلمانان دي مونږ اوري هغوی ته څه نه څه فایده چې د هغه کېږي. نو بعضې مسایل به مونږ د خپل طرفه ورکوو چې کوم مونږ چې د هغه ضروري ګڼو او بعضې مسایل به یعنې د هغه د سایل د سوال په جواب کې به وي. نو مونږ شروع کوو په هغې مسایلو کې کوم چې ضروري دي او بنیادي دي او ډېر راپېښېدونکي دي. هغې کې اولنۍ مسله د نیت ده. نیت چونکې د مانځه د فرایضو نه دی، نو دې باره کې به دومره ووایو چې نیت چې دی هغه د زړه ارادې ته وایي. په ژبه سره چې دی هغه نیت ویل ضروري نه دي، البته په ژبې سره نیت ویل چې دی هغه مستحب دي. فقها دې ته مستحب وایي. اگر چې دی یعنې د مانځه د صحت دپاره چې دی د زړه نیت کافي دی. په زړه سره نیت کول د وکړو په ژبه سره ونه وي د لمونځو چې دی هغه وشو، خو لیکن په خولې باندې تلفظ کول دا فقهاو دې ته مستحب ویلي او دې ته بدعت ویل دا چې دی هغه صحیح خبره نه ده. بدعت ورته چې دی هغه ویل نه دي پکار. لہذا دویمه مسله چونکې موږ ووایو چې نیت چې دی دا زړه ارادې ته وایي، لہذا که یو کس په زړه کې د موجود مانځه اراده وي، یعنې ماسپښین مانځه را روان دی او د ماسپښین د مانځه په زړه کې د ماسپښین د مانځه اراده ده، خو لیکن کله چې راغی او په ژبه سره چې د هغه نیت کوو نو د ماسپښین په ځای چې د هغه یعنې په دې نیت کې خطا شو، د ماسپښین په ځای مازدیګر ووی، نو دا چې د هېڅ پروا نه کوي مونځ چې د هغه صحیح کېږي. درېیمه مسله دا د بعضې خلکو عادت دا وي چې هغه کله ودرېږي نو د نیت نه چې پس اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، یعنې دا کلمات وی او د نیت او د تکبیر تحریم په منځ کې وی. نو دې باره کې د احنافو مفتابق قول دا دی چې دا کلمات د نیت او تکبیر تحریم په منځ کې ویل چې د هغه نه دي پکار. البته که د نیت نه مخکې وویلی شي نو بیا پروا نه کوي، یعنې خیر دی، څه مسله چې د هغه نشته. بله اهمه مسله دا ده چې د مانځه الفاظ په ژبه ویل سره چې دی په ژبه ویل چې د هغه ضروري دي. بعضې خلکو چې د هغه شونډې بندې کړي وي او ژبه ولاړه وي، بس سوچ او فکر کوي، یعنې په تفکر سره چې د هغه الفاظو سوچ کوي، ژبه چې د هغه نه ړقوي. نو په دې سره چې دی یعنې د قرات دپاره قرات خو هغې ته وایي چې هغه په ژبه سره وویلی شي، تلفظ پرې وکړی شي. لہذا که تلفظ نه وي نو مونځ به نه کېږي، د انسان ذمه چې دی د مسلمان او ذمه چې دی هغه به نه فارغه کېږي. لہذا د قرات دپاره ضروري ده چې دا په تلفظ سره وي، یعنې په ژبه سره وویلی شي، فکر کول په سوچ سره تفکر سره د انسان ذمه به چې دی هغه نه فارغېږي. لہذا مونځ به د ده چې دی هغه نه کېږي. دا یو څو اهمې مسلې وي. انشاءالله آینده فرصت کې آینده موقع باندې به نورې مسایل چې دی هغه وختاً فوختاً کوشش کوو چې اهم مسایل چې دی هغه ستاسو مخې ته راوړو چې څومره عام خلک دي خصوصا هغه د دې نه چې دی هغه مستفید شي.